بلنه کوي دي ما سوا د الله نه هغه چاته چې نه دي ته تکلیف رسولی شي او نه دي له نفع ورکولی شي ذلك هو الضلال البعید دا د عقل نه لرې خبره ده دا واضحه ګمراهي ده يدعو لمن ضره اقرب من نفعه بلنه کوي دي مشرکان هغه چاته چې ضرر دا غډیر نږدې دی د نفع نه د فایدې نه لبئس المولا ډیر ناکاره دی دا بوت ولبئس العشیر او ډیر ناکاره دی دا عبادت گزار ان الله بشک الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات داخل بکی مؤمنان لرا او نیکان لرا جنات تجری من تحتها الانهار باغونو تا ان الله بشک الله يفعل ما يريد کئی هاغه چې اراده وشي من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة هاغه څوک چې هغه دا ګماني چې الله به امداد اونکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نه په دنیا او نه په آخرت کې فليمدد بسبب الى السماء پس هغه د یو ناړې غوټه کی په طرف د اسمان کې ثم ليقطع بیا د کټ کی دغه امداد فلينظر ودي ګوري هل يذهبن كيده ما يعيز چې کامیاب شر د هغه مکر چې دی غوسه کړو وکذالک انزلناه آیات بینات هم دغه رنګ دا قرآن نازل کړی دی مونږه احکامات واضحه وان الله يهدي من يريد او هغه څوک لار مومي چې الله وته اراده وکي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې مشرکانو د دې کمزور ایمان والو خلکو د دې منافقانو د دې یو عجیبه عقیده را او عقیده صدا يدعو دی بلنه کوي سوال کوي خپل حاجت او خپل د ضرورت ذمہوار غني من دون الله هغه څوک چې ما سوا د الله نه دي ما لا يضره چې ظاهر خبره دادا خکاریږي دا غالب ګمانداري ما لا يضره چې نه اغي چاته ضرر رسول شي او ما لا ينفعه او نه نفع رسول شي اغي بخپل باندې د ځان نه ضرر د فکولی نشي اغي بخپل باندې د خپل فائدې سره نشي کوله نو یو انسان ته هغه پیدا او نقصان ورسي چې دلته د نخکاره معنا چې روح المانی کې محمود الوسی سے وای هغه مشرکان دي شردی د بوت شو یا غیر الله کې د دې د پیریانو عقیده شو د دې د فرشتو عقیده شو یا د دې د عیسی علی السلام عقیده شو یا د نور بنیانو عقیده شو د دې د ښکارا ناکام عقیده را چې اگی نو ضرر د فکولی شي او نه نفع ورکولی شي کدی نافرمانی وکي کدی خبره اونمني نو اگی دی له سزا هم نشي ورکولی او کچری دی خبره اومني او تابعداري وکي فاغه باندې دی له انعام هم نشي ورکولی نو الله فاقوي ما فوق الاسباب بلنه کول دا ټول شرک کی راځي ما فوق الاسباب څه دا وایي چې ډایرک په ډایرک خبره کوي ډایرک په ډایرک خبره صرف جاهل کوي عام انسان نه کوي موږ چې وسیله نیسو په پیر سره نیسو په عالم سره نیسو په بابا سره نیسو نو څنګه وایو ته خدای ته سوال وکړه موږ دا نه وایو ته مال راکا او د مشرکانو بس نظریه و دا د زمکه غوړو کې خدای دې به مال راکي الله فاقوي دا یو ناکار عقیده را ذالک هو الضلال البعید دا یو گمراهی ده د حق نه ډیره لري دا یو داسې گمراهی ده چې حق سره لري لري سواسطه نشته يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يدعو دی هغه څوک را بلی هغه څوک ذمہوار ګرځي ما سوا د الله نه لمن ضره چې داغه نقصان اقرب زیات نږدې دی من نفعه د نفنا التک خو الله پاک یو لفظ وساسو کو تخیلی چې الله پاک وی ما لا يضره وما لا ينفعه نه ضرر ورکول شي او نه فایده او دلته الله وی د ضرر نه فایده زیاته نږدې ښکاری دتا دو پیدې نه ضرر د زیات نږدې مقصد دی دلته کې الله پاک د هغه ضرر هم بیانې چې ضرر هم ورکول شي او نفع هم ورکول شي وختي آیات کې الله پاک کار خبر وکړه ما لا يضره نه ضرر رسول شي وما لا ينفعه نه نفع رسول شي دلته الله وی لمن ضره ضرر رسول داغو اقرب ډیر نږدې من نفعه د نفعنا
نو مقصد دا دی هغه نفع او ضرر ولا ثابت شو. الله پاک هلته کې خبره کوي د انسان د عقیدې او دلته کې یعنی د انسان د پاره د الله د عقیدې او دلته د انسان د عقیدې خبره کوي. دا چې کوم انسان د غبوت ته غیر الله ته سوال کوي نو د په خپل ذهن کې دا عقیده راځي دی هم ضرر ورکولی شي او د نفع ورکولی شي. نو دا دلته الله د انسان نظریه بیانوي او هلته الله پاک حق بیانوي چې دی نه ضرر ورکولی شي او نه نفع ورکولی شي. او ستا په خیال کې چې دا دی چې دی ضرر ورکولی شي او نفع ورکولی شي نو د هغه ضرر د نفع نه زیات نږدې دی ځکه چې الله دې خفه کو. ظاهري طور باندې که چېرې ته لړې ته یو پیر له لړې ته یو بابا له لړې یا ته یو بل چا له لړې او تا پې یو سوال وکړه او الله پاک هغه قبول کو نو دغه به چې کوم دی نفس الامر کې د الله پاک د طرف نه مقرره وه او ستا عقیده په هغې باندې هغه چونکې باطله وه نو ستا نقصان ډېر وکړو فایده دې لږه وکړه. الله پاک وایي زما نه ما سوا د بل چا بلنه کول بل څوک ذموار ګڼل هغه ځان له نقصان کول دي. لبئس المولا ډېر ناکاره دی دک مولا مالک ته وایي دلته دې نه مقصد دغه بوت دی دغه غیر الله دی. ولبئس العشیر او د عشیر د مقصد رشته جوړونکي تعلق جوړونکي چې هغې د عبادت ګزار دي دواړه چې کوم دي دا ډېر ناکاره خلک دی چې اسی ببوسو لاندې چې کوم دی نو اوبه بوزي اسی ځان له دوکه ورکوي. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بېشکه الله به داخل کي هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی خو سره د نیک عمل نه ایمان یې راوړی دی خو سره نیک عمل هم کوي. داسې ایمان نه دی چې په هغې کې نیک عمل نشته. او موږ دا خبره کړې وه چې الله پاک انسان ته په نیک عمل باندې ډېرې درجې ورکوي او بد عمل باندې ولا فردي اچي چې دی د الله پاک هغه احسان قبول کړي او د خپل بد عمل نه توبه وباسي او بد عمل الله رضا الله ښکاره کوي چې هغه دې حد طرف ته ورسي دی انټرنیشنل شي په هغې کې د ده د زړه نه د ده د سترګو نه او د ده د جسم نه حیا وځي. لکه ما تاسو ته ویلي یو کتاب کې ما لیدلي و چې 40 ځله یو سړی یو ګناه وکړي پس د هغې نه الله پاک بیا ښکاره کوي هغې کې بدنام شي. ولې بس د الله پاک حکم شاته وغورځوو دی د الله پاک حکم له اوس ترجیح نه ورکوي. الله پاک وایي دا هغه کس دی چې دی د الله د رحمت نه بار شو. دی الله رحمت ته هغه کس راځي چې هغه نیک کرداري هغه نیکي کوونکي هغه د الله پاک هر یو حکم منونکي. پیغمبر علیه السلام صحابه هغه خلکو چې هغې به د معمولي خبرې تپوس کوو د معمولي کار د هغې نه به چې د نیکۍ کو به او چې د بدۍ نه به کو. پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغی وختي مونږ حدیث مبارکه ترمذي کې وویل نیکو وی چې ما یو سیز مونتره ایته لوکته وی په عربی کې پیغمبر علیه السلام یو سیز می مونتره د دې څه حکم دی. پیغمبر علیه السلام وته وی د غسیز ته خو ګوره دی خو پیژنه یعنی مثلا دا بیگ دی نو د دې بیگ دی زیب ته وګوره یا ډبېرې د دې ډبې دی سر ته وګوره بیا د دې رنگ ته وګوره بیا د هغې نه پسې په هغې کې کوم موجود سیز دی هغې ته وګوره اخو شماره اخو پیژنه بیا هغه ځان سره وساته د هغې په باره کې اعلان وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تر یو کاله پورې د دې اعلان وکړه. زمونږ فقه وی 3 ورځې اعلان وکړه. هغه وخت کې ایمانونه ډېر کوي نو چې کله هغه څیزو د هغې مالک پیدا نه شو نه هغه ځان له ولګوه خو چې کله مالک پیدا شو اب هغه که غواړي نو هغه به هغه ته واپس کړي که نه غواړي هغه ته بای ما خرچه کړی دی د الله په لار کې مې خرچه کړی دی یا دا شانتې مې لګولی دی د هغه به ثواب وشي که هغه وایي چې ما له یې راکړه هغه له به یې واپس ورکړې دا د هغه حق دی. نو هغه صحابي دی نه تپوس وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دا بیزهي یا ګډۍ تومون ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې که دا بیزهي یا ګډۍ نو یا ستا ده یا د مالک ده او یا د زمري ده نو ښه داره چې تی ونیسئ. یعنې مقصد دا دی چې تابوت لا ته تم پیدا اغستی شي کیدی شي مالک یې پیدا شي مالک له واپس ورکړي او که تا وانه اغسته کیدی شي زمري پیدا شي وی خوري بې پیدېږي. نو هغه صحابي هغه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دا وخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غوسه شو یعنې دا فضول سوال بیا که نه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طریقه وښوده چې که پیسي هغې دپاره دا طریقه پکار ده که زناوري دا طریقه پکار ده نو هغه ورته وایي که چېرې دا وښي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تک سور شو د غصې نه دا ننګي یې سره شو هغه ته یې وی چې د هغه سپلی هم شته او هغه سره د اوبو لوښی هم شته هغه ځان له مقصد یې څه و هغه ګرځېدونکی څیز دی هغه ګرځي ځان له ګیا هم پیدا کولی شي ځان له اوبو هم پیدا کولی شي نو ستا هغې سره څه کار دی هغه ځان ساتلی شي بس کیدی شي هغه چې کوم دی نو مالک ته میلو شي یعنی مقصد یې دا و چې اصول یې زده کړې چې کوم اصول د اصولو مطابق کار کوي یعنی موږ نن سبا یو عامه خبره کوو بھائی یو سړي چې کوم دی نه هغه په موبایل باندې رنګ ټون لګولی دی او رنګ ټون کې هغه کریمه لګولې ده آیات یې لګولې دی یې نعت لګولې دی ګانا نه ګانا آزاد را یہ کلمه لګولې ده یا نعت لګولې ده یا آیات لګولې ده علما په دې باندې ډېر بد ګڼي ایوي دا ناروا دي ولې پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته الله پاک وایي د قرآن تلاوت چې کله شروع شي نه هغه به سر ته رسي او دا چې کله کال راشي مونږ یې په نیمه کې ووهو یعنی د قرآن د هغه آیات نه زمونږ هغه خبرې زیاتې قیمتي دي نو په دغه ځای کې د قرآن د آیات بېادبي راځي نعت دی هغه نعت مونږ ونرو نعت مونږ کټ کړو کلمه ده نو کلمه مونږ کټ کړو اوس یو بندې ټوله اوري بیا صحیح ده خو څوک یې ټوله اوري خو اعلان دی که نه نو په دې وجه هغوی دا ښه نه ګڼي علما یې ښه نه ګڼي چې راته به ته چې کوم دی نو نعت ولګوه ته چې کوم دی نو کلمه ولګوه یا ته آیات ولګوه دا دې په ځای باندې بس دا تش چې کوم دی چې تا له اشاره قدرې درکوي دغه رنګ ټون بس دغه صحیح دی دا ما ګانه ځکه وایي چې ګانه که ته بندې که نه بندې نو که ته یې لږه اورې که ډېرې اورې لکه چې کوم دی ته چاته کال وکړې او هغه تا ته پوره ګانه اوري نو تا له چې کوم دی نو ستا هم ښه ثواب وشي او د هغه هم ښه ثواب وشي وویرئ در باندې نو هغه خو جدا خبره ده نو دا لکه یو داسې مسله ده چې دا د انسان د خپل ضمیر د خپل اخلاقو یو فیصله ده الله پاک وایي حضور څوک چې نیکي هغه د نیکۍ تپوس کوي او د نیکۍ سوچ کوي نو هغه زه جنت ته داخلومه ان الله بشک الله چې دی یفعل ما یرید کوي هغه کار چې اراده یې ورته وشي دی بلکې لږ تفسیر دی نو په دې ځای باندې بیا بس کو بسم الله الرحمن الرحیم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه دی بلنه کوي دا مشرکان بلنه کوي ما سوا د الله نه هغه چاته چې نه ضرر رسول شي او نه نفع رسول شي ذلک هو الضلال البعید دا لویه ګمراهي ده چې د حق نه لرې ده يدعو لمن ضره دی بلنه کوي هغه چاته چې نقصان دغه اقرب ډېر نږدې من نفعه د نفع رسولنا لبئس المولا ناکاره مالک دی ولبئس العشیر او ناکاره بندری ان الله بشک الله يدخل الذين امنوا داخل بکی هغه کسان لره چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي جنات تجري من تحتها الانهار جنت ته چې د انعاماتو نه به ډکي ان الله بشک الله يفعل ما يريد کوي هغه کار چې اراده ورته وشي يدعو من